السلام علیکم مرګرو خې برابرې سیاتي خو دی یاره موږ نن ناغلی وو قلاګي ته او قلاګي کې مرګرو خو لاغلی او ډېر ښایسته ځای دی ماشاءالله دې ته تروک وایي قلاګي کې تروک ډېر ښکلی ځنګل او ډېر ښایسته سیندري ده دلته کې چینې دي ډېرې زیاتې چینې دي هلته کې چینه ده داسې یخه چینه ده که نه چې د هغې صفت په دا لکانو اسده څنګه چل دی یاره چینه څنګه وه یخه ده ډېره او ګرمي دلته څنګه ده ښکته خو په تا خولې بهیدې داسې رحمانه د دې علاقې دا قلعه کې راځي تروکو کې دا بیا بادر چینه وته وایي څوک ته جاوز وایي دا کې راځي دا او کومګ ډیر وایي چې دا چل له دا چل له دې سړی په خپل راشي نه به پته ولګي دلته داسې ماحول دی کنه چې رشپې لکه چې اوس مثال کې دکی کې سړی سره لاستن کمبل نه وغیرہ دینه لکه بغیر گزاره نه کیږي دا دې وزن نه اچولې نه لکه نشي سملاسته یخني ودی کیږي خبره ده چې چینی ته لاول هم ها دومره یخه ده او جیمې کې چرېن دا ګرمه بیا دا به خصوصیات دي د چینه کې ها او لار ماري برابر ده لار خپل موټر سایکل وته راځي د پوری ځای ته نږدې ها سایکل وته راځي او بس پیاده وته 15 منټو لار ده ها چې موږ اوس د صفات کوو سړی په خپل راشي کنه د ویری ماحول نو بیا ورته پته ولګي لکه بره ډېره ښایسته سیندري ده یاره زه نور څه نه یم په خبرو ډېر نه پوهېږو خو د کابل د نیوز شکریا ده کوم چې دلته راغلو زموږ پوښتنه یې وکړه اسد دی او ادریس بھائی دی زموږ ډېر خاص خواږه ملګري دي او څوک چې کله راځي نو کالام دمه ځای دلته راځي کالام نه ښکلی ځای دی ډېره ریا ده او ډېرې یخې اوبه دي هر څه دلته سہولیات پوره دي روډ صحیح دی هر څه دوکانونه هر څه شته دوکانونه شته چې څه شی پکارېږي هغه دلته میلاویږي او خلک هم ډېر درانه خلک دي خلک خو چې هغه راشي او په خپله یې ویني بیا به ورته پته ولګي وایه ملګري قلاګي ته راغلی زما نوم اسد دی او زه راغلی یم قلاګي ته دا د ریمن دی او د اسلام دی دا زموږ ملګري دي نو د ټولو اول ورته دا یم چې یو سړی د کالم هم راجبي ته ویزټ کوي نو هلته یې دیني دلته یې راشي دا ویني ادریس صاحب دا چې ولې موږ ته پروف دی دا د یخنۍ د وجې ما راوړو دلته ماخوستنې او مازدیګر نه بعد دلته چې دی نو ډېر زیاته ښکلې یخه هوا چلېږي پنکې منکې ته ضرورت نشته او دلته دا کومه ایریا چې ده نو په دې کې پنکې نشته د ریمن او د اسلام مخکې خبره ده او دلته ویزټ وکړئ راشي زه هم انجوی کوي د هغو د خولې خبره خو دغه ولې ته پخپله د هر څه ونه لیدو ځکه خو اسلام ته وي مې د چینې څه صورتحال دی چینې دغه صورتحال و 14 مې پرې وکړه او ګوتې مې کېږي شي ده دلته مې ورته مخکې چای راوړه چې اوس هماره ګوتې سیدې شي دومره یخې اوبه دومره یخني دي شي ده او دغه د ترموز ډک پروت دی چې او یخني ده او د ځای په هکله څه په هکله خو دغه په خپله د هر څه مورید او تاسو د مینهوال ته یې وښایي په خپله هم ویني او میلمستوب په هکله څه د خلکو د میلمستوب په هکله خو انشاءالله زموږ په خپله هم ولید او چې دلته څوک ویزټ کوي هغه چې هغوی به هم ویني لکه ډېر نایس او جانانه خلک دی بلکل دا ریمان او اسلام ویني دې موږ انوایټ کړو دلته موږ راغلو او دې چې موږ له کومه مینه راکړه او کوم عزت یې زموږ او کوم مېلمستیا یې زموږ وکړه نو دا چې ده نو دا دې شکریا موږ نشو ادا کولی سیدو په هکله ملګري زموږ خو 2-3 شپې دي که نه دي وایي تاسو ته ځئ نه موږ له دا کوارټر راکړی دی دا به کې راوړي دې څه وینئ هغوی په دې کې به پاتې کېږي او یخوالی څه ته دغه یخوالي د وجې که نه یخوالی خو ډېر سیوالی ګرمي ده نه ووته راوړي هغه خو 2-3 شپې انشاءالله زموږ دلته یې